میډیا نیټورک کتونکو دا وخت موږ سره د وی سی 56 مانور ډېرې ګردۍ وی سی چیرمن ظهور احمد عثمان خیل صاحب ناست دی. د هغې سره به نن خبرې اترې کوو. نن زموږ موضوع ده 13 ورځ چې کومه ګلۍ شوې وه د هغې نه کوم فصلونو ته نقصان رسېدلی و. د زمیندارو ډېر زیات نقصان شوی دی. ظهور احمد هم د خپل علاقې پر یاد راوړی دی، هغه میډیا ته بیانوي. تاسو ته هرکلی و او دا راته ووایي چې یاره څومره نقصان شوی دی، کم قسم فصل په دې کې سبزۍ نه شوې هغه متاثره شوي دي، هغه زموږ کتونکو ته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول ستاسو هم ډېره مهرباني، تاسو هم ستړي مه شئ او اورېدونکو ټولو ته سلامونه. وروره داسې ده چې زموږ تحصیل عثمان خیل باجوړ ټول خو تحصیل عثمان خیل دا مونږ غریب خلک دي او ټول په زمینداره باندې دا خلک را وخت تېروي. نو دې کې اوس په دې وخت کې غنم دي، پیاز خلکو کړي دي، دا مختلف فصلونه دي چې په هغوی باندې ګلۍ راغلې ده او ډېر زیات په لکونو کروړونو روپو کې نقصانات شوي دي. نو زمونږ هغه د خولې تیاره نوړۍ وه، پخه نوړۍ وه، د الله له طرف نه مصیبت راغی او هغه چې کوم دی زمونږ نه ضایع شوه. نو ډېر زیات زمونږ په علاقه باندې خفګان دی او پریشانی ده. داسې ده زما وروره لکه اوږه کېږي دې ټایم کې اوږه ده او په ډرای فروټ لکه مثال د خوبانو باغونه دي، د لیچو باغونه دي، هر قسمه دي. نو دا ټول چې دي دا متاثره شوي دي. نو زمونږ اوس د حکومت ته دا سترګې دي چې په دې ټایم کې کمې پراجیکټي حکومتي کم امدادي، نو موږ دا وایو د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې دوی دې راشي او ویزټ دې وکړي. بلکې دا ښکاره خبره ده په میډیا هم راله، ټولو خلکو ته پته ده چې ډېر زیات نقصانونه شوي دي، بلکې پاخه فصلونه دي. او زمونږ د خلکو صرف ما مخکې مې ویل چې دا د زمیندارۍ ته کاته دي. لکه اوس په دې ټایم کې وربشه ده، دې ټایم کې غنم دي، دې ټایم کې اوږه ده، پیاز دي، بس چې کم شی دی نو دا ټول. بلکې دا ده چې خلکو سولرې کړي دي، اپنے مدتاب کې تحت د هغې شیشې خرابې شوي دي. نو ډېر زیات نقصان دا بالکل فارمونه هو ډېر زیات او خاص کر زما وي سي مانو ډېرې ګردۍ چې کومه ده نو ډېر زیات متاثره شوې ده. لکه د هغې زه تاسو ته ویلی شم، تاسو ویزټ هم کولی شئ. فارمونه موږ له ډېر زیات راغلي دي، موږ دستخط کړي دي. د دې نه مخکې د لایف سټاک چې کومه بیماري راغلې وه د غواګانو، نو ډېر قوم به موږ ته دا ویل چې تاسو مخکې هغه هم کړي. نو مقصد خو زموږ دا دی چې موږ که یو دستخط یا د هغې د دغه پورې محدود یي که نه، نو حکومت موږ له داسې څه شی نه دي راکړي. نو بالکل هغه موږ کړي دي او اوس یو ویزټ شروع دی چې هغه کې زما په خیال سره د تحصیلدار به وي او د هغه بابوګان به وي او زراعتو والا به وي که نه. خو داسې مطمئن دغه موږ ته نه ښکاري که نه، چې داسې مطمئن موږ نه یو چې ګنې زموږ د زمیندارو سره به امداد وکړی شي. نو یو مایوسي شته په علاقه کې. نو داسې ده زموږ خو قوم ته دا پیغام دی چې دوی د خپل همت پرېږدي نه، انشاءالله خپل همت به مونږ کوو. خو دومره ده چې د حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده که د نګران حکومت دی، که هغه عسکري حکومت دی، که هغه زمونږ سیول حکومت دی، دومره یو څه شی خو به د دوی سره چې دوی بالکل زمونږ تحصیل عثمان خیل او خصوصا حیاتي او مانو ډېره یو ارنګ دا خو جي تاسو ته هم پته ده چې ارنګ یې مکمل سره تباه کړی دی جي. او بالکل یو څه شی پکې شته نه. لکه مثال په 100% یا 100 دانې دي په غنمو کې، نو 15 به په وږي کې پاتې نه درې او مکمل یې نور دغه کړي دي. نو دومره ده چې موږ د دوی نه پر زور مطالبه کوو چې دا قوم هم د په احتجاجونو نه مجبوره کوي، ځکه زموږ دا ملک نور د احتجاجونو او د دې شي تحمل نه دی، برداشت یې نشي کولی. نو موږ دا مطالبه کوو چې دوی د چرمینان منتخب چرمینان دي، دوی دې راوغواړي او دوی د دوی په لاس باندې دي هم د دغه زمیندارو سره امداد وکړي چې د زمیندار خوشحاله شي او د دوی هغه مایوسي ختمه شي او دوی په خپلو خپو ودرېږي. ځکه چې زمینداره یو د ملا د تیر حیثیت لري، ځکه چې زمیندار ستا مضبوطي نو ستا غوند اقتصاد به دې مضبوطي. خدای مکه ستا زمیندار کمزوری دی، بیمار دی، نو هغه به تاله څه وکړي. لکه مقصد دا دی نور حکومتونو او ملکونو کې د زمیندار د صحت هم خیال ساتلی شي، د هغه د بچي د ایجوکیشن هم خیال ساتلی شي، د هغه په هر نظر کې کېږي. خو افسوس دا دی چې زمونږ ملک کې او خصوصا باجوړ کې زمیندارو ته اړو څوک ګوري نه. نو زه یو ځل بیا ویم چې حکومت د ټوله توجه زمیندارو ته ورکړي، ځکه چې زمیندار زمونږ مضبوطي نو زمونږ ملک به مضبوطي، زمونږ اقتصاد به مضبوطي. ډېره مهرباني، ستاسو هم ډېره مهرباني، شکریه، مهرباني.